بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر 60 نمبر. والعالم بجميع أجزائه محدث. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. پرون مونږه د اهل سنت والجماعت او د مسلمانانو عقیده بیان کړې و چې عالم په ټولو اجزاو سره د محدث دی، حادث دی، او حادث مسبوق بالعدم ته وایي چې مخکې نو وروسته موجود شوی دی، او محدث او موجود او صانع د دی، خالق د دی بری تعالی عز وجل. ورسرم زمنی د دې خبرې ته اشاره کړې و چې ابن تیمیه او فلسفه هغه د قدم د باز مخلوق قیل په اعتبار د نوع په خبره باندې پوښ. فلسفه وایي چې جسم په دوه قسمه دی، یو جسمي بسيط دی، بل جسمي مؤلف او مرکب دی. وجد حصر پکې داسې بیانې چې دا جسم بخالی ني، ترکیب خود کې د اجزاء نحوی خامخا. صاحب د المنتهی لیکلی چې جسم کې ترکیب وي پوش دی، چې دا جسم کې تقسیم کې دي قسمین ہوتا چې یا با بسیطی یا بسی مرکبی وي، دا جسم بخالی ني، یا بدا جسم مرکبی د اجزاء متفقه الطبیعتنا پوښوي دغه ته جسم بسيط وي، او یا بدا جسم مرکبی د اجزاء مختلفه الطبیعتنا چې په اعتبار د طبیعت په دې کې اختلافي دغه ته مرکب او مؤلف وي. ورسېدلې په خبره باندې. او د فلسفه په نسبت باندې په جسم کې لابودی دا د امرینو نه، یو د مادینا بل د صورت نه. لکه پرون تاسو وی چې خلافا للفلاسفه حيث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها واشكالها. نغوی جسم کې لابودی وی د سنا د دوه سيزونو نه، مادینا او د صورت نه. مادینه دی تعبیر کوي په هیولا سره ورسېدلې. نو افلاک دا کوم جسم دی، ولی ځکه هیولا لري، ماده لري، صورت لري. نو هر کله چې دی جسم شو نوز د یوشي په قدم او په حدوث کې اعتبار دغه اجزاء ته وګوره. که اجزا د شی قدیمو د شی به قدیمی، که اجزا د شی حدیثو د شی به حدیثی. نو دی وی چې مونږ کله د افلاک او اجزا ته وکتل چې هغه هیولاد او صورت دی هغه قدیمو، نو افلاک هم قدیم دی. ولکه تاسو پوه شئ. او بیا ما فی السماوات چې دی چې هغه اعراض دي، اشکال او الوان، ادم قدیم دي. ځکه تا وی چې عالم په ټولو اجزاء سره محدث دی، یعنی مخرج دی د عدم نه وجود ته، په دې معنی چې د معدوم فوجد بیا موجود کړي شو. خلافا للفلاسفه په دې مسله کې خلاف ثابت دی فلسفه ولرا، حيث ذهبوا ذکا غي ذهاب کړي دي الی قدم السماوات، قدم د اسمانونو ته. ولی اجزاء ته کتلی دي، اجزاء سدي بموادها هي اولاد دي او غصورت جسمی دي واشکالها. بیا چې کوم اعراض ما فی السماوات چې اسمان کې سدي چې هغه اشکال او الوان دي، نو داغي په قدم کول کړي دي. د فلسفه عالم ته په اعتبار د نوع سوی حادث ورته وي،
نه قدیم وته وي په اعتبار د افراد ورته حادث وي په خبره باندې پوه شولې کنه دی وجنه د فلسفه ډېر بیکاره قید دي یو خوشي عقیده د عقیده دا چاغي وي بری تعالی واحد دی نو واحد نه صدور د دومره متعدد ممکن نه دی چې دا دومره متعدد دا د یو با یو واحد پیدا کړي دا ممکن نه ده الله واحدو داغه نه صدور د واحد شو چې هغه تعقل اول وي بیا داغه عقل ثانی پیدا شو بیا لسم عقل فعال او عقل عاشر او بیا دغه توقول عشره وتوي د دنیا دا نظام چې دی ودا د عقول عشره چلی او باری تعالی عز وجل علیاذ بالله دی معطل غني پوښي خبره باندې نو صاحب د بالمنتهی وی چې امام صاحب په فقه اکبر کې وی چې اصل الاعتقادی اصل التوحید وما يصح الاعتقاد به يجب ان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه الى اخره او بیا سوي چې خدای تعالی واحد دی لا من طریق العدد بل بمعنى انه لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له په دې اعتبار او بیا ډایرک امام صاحب د الله تعالی د وحدانیت دغه معنی چې د واغسته چې شریک نه لري هغه باندې په شکل د دلیل سورې اخلاص پیش کړي قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد باندې صاحب د المنتهی را لګیدلې دي هغه وی چې دې کې د درې طایفو رد شوی دي په دې کې رد د قول د يهوديانو هم دي ځکه چې هغه عزير ابن الله غني ورسېدلې دا لم یلد ولم یولد کې دا غیرت شو لم یلد کې شو او د قول د نسواروم د ځکه هغه مسیح ابن الله غني او الله الصمد کې د قول د فلسفه رد شو چې هغه قائل په توسط د عقول عشرو دي ان الله عز وجل چاغي وی چې بری تعالی دا نظام د دنیا چلی دا په توسط د عقول عشرو باندې چلی حالان کې الله وی چې الله الصمد ذ الصمد مصمد هغه چاته وی چې د مستغنی عن کل ما سواه وی او تا عقول عشرو ته محتاج کو توسط د عقول عشرو باندې د قول کو نو الله الصمد پاتې نشو صاحب د المنتهی وی چې دارت شو په قول د فلسفو باندې چې هغه قائل دی په وجود او توسط د چا باندې د قول عشره باندې نیو باطل عقیده د دې دغه و دوی مدد چې دی قیامت هم نه مني او کوم آیتونه چې د قیامت باره کې راغلي یا کوم حدیث ودا سي دمکی او تغلیظ دی او تشدید دی قیامت نه مني وزکه قیام د قیامت دا موقوف دی په فنا د انسان باندې او انسان باندې فنا په اعتبار د نوعي دا محاله ده نو قیام د قیامت دا محال دی دام نه مني نو دی عالم په اعتبار د افراد او تسوي حادث وتوي خو په اعتبار د نوعي ورتسوي قدیم وتوي نو عالم کې خو عرش راغو نو دغه د فلسفه او د رای ابن تیمیه راغسته ده هغه چونګي باری تعالی فوق العرش غني مجسم دی د تجسیم قائل دی او په دنیا کې اول قائل په عقیده د تجسیم دا اهلی کتاب او نسوارو او دجال مجسم دی او فرعون مجسم او دغه د تجسیم عقیده د وهابیان هم ده نو دیخو عرش خو داخل فی العالم دی او فلسفه سوی چې عالم په اعتبار د افراد او حادث دی خو په اعتبار د نوعي دا قدیم دی نو دبم وی چې عرش په اعتبار د افراد او د سده حادث دی خو په اعتبار د نوعي وایا دا قدیم دی ځکه بر په قدیم ذات ناشته نو دا قدیم دی او دا د کفر عقیده ده مونږ وایو چې عالم په ټول اجزا سره سماوات دی یا ما فی السماوات دی یا ما فوق السماوات دی چې عرش دی بلکې ما سي والله چې د رب کریم نه علاوه سمرم سدي دغه سلسله د اثبات
د حدوث د عالم روانه کړي، خو پاغي کې ته مثال صرف د محسوسات پیش کو چې کم ستا محسوساتو کې راځي، د اسمانونو، د زمکو او د نباتاتو دغه شیزونه، او نور تعمیم پکار دی. ما سه والله چې څومره سدي، ما فی السماوات خو دي، ما فوق السماوات چې عرش دی دام حادث دی. او کچا قول په قدم د عرش کو ابن تیمیه فهو مجسم کافر کا کفر الفلاسفه. تاسو په خبره باندې پوښ بیا په کې د ځان نه تقسیمات کې چې نه ګوره نرش د پاره دوی اعتبار دی، یو اعتبار د افراد دی، بل اعتبار چې کوم دی هغه د انواع دی. دا په اعتبار د افراد سره دا حادث دی، خو په اعتبار د نوع دا قدیم دی. فلسفه هم دارنګ تقسیم کولو، هغه به حادث د پاره دوه قسمونه بیانول چې یو حادث بالذات دی، یو حادث بالزمان دی. حادث بالذات دا چې وجود من الغیر وی، حادث بالزمان دا چې په زمانه کې رستوي. د قدیم د پاره هم د غرنګ اقسام ذکر کول، قدیم په اعتبار د ذات او قدیم په اعتبار د چا د زمان. او دک تقسیم د ابن تیمیه او څنګه چې فلسفه گمراهان دي، دک رنگ ابن تیمیه غټ گمراه دي. دی وجنه تاریخ ابن بطوطه دا لیکلی چې د دمشق د جامع مسجد په منبر ناستو وابیان دا نه مني ښه جرح به کوي بې ځای دي. د وابیانو د جرح چې کله دی په یو حدیث هم جرح کوله په یو راوی داغي اسانه طریقه درته خمخه او ته حدیث پیش کې ودې پیراولېږي کنه دی کې فلانی راوی دی وغه دا دی فلانی ورته ویل چې دا دی فلانی ویل دا دی ابن جوزی سبیل دا دی شیخ الاسلام ویل دا دی. و صبر وک دا پکم راوی دی چې جرح کړي دا راوی براوالو کنه دا چا چې په جرح کړي دی براوالو خبرې بکو پوسلو بکو. دا قاعده یاد کیخه چې دا یاد کا وابي در سره ټکی نشي ویل. ټیک شو دغه شیخ امین نجاغ ابن تیمیه را پانسه یغم نشي ویل. دا د یو نقطه درته خیم لکه خرج خټو کین خلیده سی بدر تنختیخه. دا چا چې جرح کړي جارح او دا مجروح دا دواړه براوالو. د دواړو سنه وفات بو ګورو، سنه ولادت او سنه وفات بو ګورو. د دې چې جرح پچا کوي کنه چې فلانی هغه ته دا ویلې دي و دا جارح سنه ولادت او سنه وفات د لګ متعین کا. او دا مجروح چې پچا جرح شوی دا سنه وفات او سنه ولادت د متعین کا. دا امرته وخایا نو کدا سیو خود چې دواړه هم عصر او قتل د یو زمانه خلقو. نو کتب د اسماء الرجال د جرح د تعدیل او تمخ تکیدا لکه رفع او تکمیل لکنوی ورته راوال. چرور جرح د معاصر د مقبولنی جرح د فضل جرح د جیب کې واچو. معاصرت کې حسد حقد د غالبی کې دي شي ورسره د پولی پټي ورانه وا کې دي شي د بوسه بوساړي او د دنیا د نور سم مسلې ورانه وا او دی غوسه کړو جرح بګړي جرح د معاصر د اعتبار ني جیب کې واچو. پوښوي او که معاصر نو تاریخ ولادت او وفات دواړه درته بیان کو چې پچې جرح کړي هغه 1500 کال مخکې تیر دي. دا چا چې پکړي دا 1500 کال وروسته را پیدا دي په هغه باندې جرح کوي. ته ورته وی چې مونږ نبی له سلام ته علم غیب ثابتو مونږ ته مشرک وي اوس د چرته خوب کتل او وحی وته شوی او علم غیب ور سره او چې د شپږ سو کال مخکې کس وی چې دا متهم بالکذب دی حافظه خراب و کم زینه لګیا دی لیونه د کم زینه دا خبره کړي دا سند متصل لا ته پیش اوس براته سند پیش کې چې دی وی جماعت فلانی ویلی وغه تفلانی ویلی هغه تفلانی هغه تفلانی نو بیا به دې ترسي چې هغه ته دغه د زماني یو کس ویلی بیا پیغه جرح وکتا ته مونږ ویل چې موثر جرح مقبول نه تسبلا والے خارق انساني بیا د جرح وکیده. بل دا باب د جرح او د تعدیل دا من باب الاجتهاد دی ځان پوي کا نو ته لګي دا خدای اجتهادي خبرې دي. اده چې جرح کړي مبني په اجتهاد ده کته اجتهاد منو دین او ته د امامانو تقلید ولې نه کولو. باران نه پټیده مو د ناوی باندې مشفش الته تقلید نه منو مو دي ځکه وی چې فلانی ویلی دي چې فلانی داسو هغه په آیت ویلې که حدیث ویلې هغه په کوم دلیل ویلې دي
ته خو د دلیل نه بغیر د چا خبره مانی نه د تقلید ولې کې خو د قرآن کا دا خو ته تقلید کې لګي والے که پوه نه شوي تا خواسه دا بعض مقلدین سادهګان دی الته د فن کې مهارت ني یاره وی دا خو ما حدیث پیش کو هغه پیراته جرح کو یو کتاب کې مولې د لغه په جرح کړي غولي خوړلې دي مړ جرح به کړي دا غولي خوړلې دي پوه شوي و بیان یادو مخه او کنا سينه چې بل ستې جوړ راز ورپسې والعالم عالم یعنی ما سي والله تعالی د رب کریم نه علاوه چې هغه موجودات دي مما اغا یولم به الثاني او چې پیجندې شي باغی سره سبحانه تعالی لکه ویلش عالم اجسام عالم اعراض عالم نباتات عالم حیوانات الی غیر ذلک اما درته ویلو چې دې کې بلا شي زونه دغه دي داخلي د عالم انواع مې درته پرون ویلو کنه سرکانی پکې یو نو عالم ندیم پکې بل دا داسې پکې بلا نوعي دي کنه یوازې دریاب ته چې ورشي څومره نوعي دي پکې والله دی وچه کې بعضی مارغانو ګوره خوب کې بدیم نه کتلی دسه مارغان په سر باندې بدري دي چته تاج جوړي رضا الى غیر ذلك فتخرج صفات الله رب کریم صفات وتلم لان ذکا غلیست غیر الذات نه د ذات نه غیر دی کما انها لیست عینها لکه څنګه چې عین ندی پوش انفکاک جایز نه دی د ذات نه نو غیریت منتفش عین ځکه نه دی مفهوم د ذات جدا او مفهوم صفات جدا عین نه دی کنه مفهوم کې فرق غیر نه دی انفکاک جایز نه دی او نور تفصیل چې دا قدیم په اعتبار د ذات دی او په اعتبار د سدي غیر دی قدم ذاتی دی کنه قدم د خارج دغه ماده ته چې خپل ځکه په جوابونه کو داس د مخ کې بس کو پینه غدا او امام نه مخ کې بس کو سجده نه لګو شاه صاحب په کې بلم ویل وینیا ته بس کایو څخه چل نه خایو وینیا ته چل نه خایو صحیح شو نو عالم بجمعیت زایه پټولت زو سره چاغه اسمانونه دي ما درته چې محسوساتو کې لګیا دي هغه ته پته و چې دي کې مشومان بمکینی چې دا څور تخکاری دا درته یادې نور ما سی والله ټول یادې ټول حادث ولکه پوه شوي او چې ما سی والله مونږ ویل نو بیا چې ویل چې صفات سره بسکه داغه جواب مونږ کو کنه چې هغه عین ذات دی نه غیر ذات دی او تفصیل سيجيو ان شاء الله وما فيها هغه چې اسمانونو کې دي چې اعراض دي اشکال او الوان دي یا کوكب او ملائکه جنت دی جهنم یاد نه کو ځکه غلان دي جهنم چرته دي او مزمه کلان دي دغه خو چې ورلړه کې ورکه بیا کال او سلويخ کال مزل کوي اخر کې او ډنګي او خيږي بس او جنت دا بر دی راځه ورپس وما عليها غچ د زمکه باندې دي دا غرونه او دا ونی دا مونږ او تاس او دا هرس محدثنا دا محدث دي یعنی مخرج دي د عدم نه وجود پدې معنا چې دا نو کان معدوم او د عالم فوجد دا بیا موجود کړي شوی دی خلاف للفلاسفه خلاف ثابت دی فلسفو بي دینانو لرا حيث ذهب وزکغي ذهاب کړي دي الی قدم السماوات قدم د اسمانونو ته لکه وی دا جسم دی جسم کې سوي هي ولې صورت ماده صورت او اسمان کې ماده صورت شته نه بس دا قدیم دی په اعتبار د نوعي په موادها او صورها په اعتبار د هي ولې د صورت او اشکالها او د اشکال او دی ذهاب کړي دی او قدم العناصر جمع د عنصر اصل ته وي عناصر اربعه اور هوا خورا وب پوش انسان عالم صغیر وي یو عالم کبیر دی یو عالم صغیر دی عالم کبیر د عرش نه رونی ستر تحت السرا او عالم صغیر د زوت
عالم صغیر دا د عالم کبیر نقشه ده. کم شی چې موجود دی په عالم کبیر کې تفصیلا هغه موجود دی په حضرت انسان کې اجمالا. الته بوټي زنګل شتا تاکي امدادي بوټي زنګلې منګلې دا ګیرو دا وختو دا سر وختو دا زنګلې دي غیاګانې میاګانې درکې ولاړ دا غي تصویر درکې شته. الته غرونه شتا دلته غرونه شتا الته شتا کنه یا الته لختي ولېشتا تاکي دا رګونه لختي ولې دي کنه اے خو چې سال تشتا غدل تمشتلن به درته وایم نور پکې ګرځ او رک بشي د انسان بدن کې مدام پوره تفصیل لرو راځه ورپس. نو دی قدم د عناصر تمسه کړي دي زهاب کړي دي سبد بخت قوم دي په موادها په اعتبار د مواد او د عناصر تما درته ویل دي ورته سوی اجسامي بسيطه وتوي او جسم کې موږ تقسیم کو کنه جسم بسيط او مؤلف کا مرکب وایا د متفقه الاجزاء جسم بسيط لکبرا والا هر جزء سدي دغه دې کنه متفق الطبيعت دې کنه دې کنه دې کتری ته مبوي او نیټول دریاب ته مبوي نوم کې میو دي نرموالی کې میو دي جزئیت کې میو دي په خبره باندې پوښلې کنه د سي اور امر والا لګ بصره محراق کوي او مغلوی تنور هغه محراق کوي او د غرنګ د غینم اور دي د دیم نم اور دي دا متفقه الطبيعت دي کنه پوښلې په خبره په موادها او صورها په اعتبار د موادو د صورو لكن بالنوع وتقدم وي بمعنى پدې معنی انها لم تخلقت چې دا نه خالقي کله هم د صورتنا نعم او واو اطلق القول دا جواب د سوال مقدر دی چاغي ورته حدیث وي بلځي کی ناغوی په معنی د احتیاج للغیر کنا په معنی سبق العدم علیه کنه په دغه اعتبار ورته وي نور په اعتبار د نوع د قدم قیل لی نعم او اطلق القول اغي یو قول کړي دی په حدوث د ما سي والله تعالی ولکن وایا په معنی د احتیاج ال الغیر پوښي په دغه معنی ها نه په معنی د سبق العدم مسبوق بالعدم نه غني سره محتاج ال الله عز وجل غني او موږ دا مسبوق بالعدم غنو چې دا حدیث دی په دې معنی چې انه لم یکن مخکنو او ثم وجد بیا څه شوی دی دا موجود شوی دی بیان کان معدوما ثم وجد خدا خو خبره وکړه چې عالم په ټولو اجزاء سره سدي دا محدث ته مخرج د عدم نه وجود ته دی حادث دی رو ردا غوتا دعوه کې خودله سدي کې خودله دعوه او عادت دا دی ګوره شرعن او نقلن او عادت د خلکو دا دی چې دعوا بدون د دلیل نه مقبول نه لکه حدیث پاک کې راځي البینه علی المدعی والیمین علی من انکر پوښي بینه او گواهان بچا باندې چې دعوه کړي ګوره شرعن او څوک چې منکر مدعی علیه دی هغه به قسم خوري نو تام یو دعوه پیش کا چې عالم په ټولو اجزاء سره محدث دی دعوه دی پیش کا دلیل وروړه نو دلیل د ذکر کړی دی اعیان و اعراض او صغینه دلیل ورته شارح جوړی چې دلیل به د څنګه جوړي ثم اشاره بیا مصنف اشاره وکماتنا الی دلیل حدوث العالم اغه دلیل د حدوث د عالم ته مخکې داوه د حدوث د عالم کا اوس اشاره وکا دلیل د حدوث د عالم ته چیرورا اے عالم دو قسمه دی عین دی او عرض دی دا دواړه حدیث دي او مخکې ترته مو ویل چې اعتبار په قدم او حدوث د شي کې اجزاء د شي ته نو عالم دو جزء لري یا عین دی یا عرض دی بس دین علاوه بل څه نه دی نو موږ عین ته وکتل عام حدیث عرض ته وکتل عام حدیث نو موږ پوښو چې عالم حادث دی کنه پوښوي شقم نشتا به اشاره وکا مصنف ماتنا الی دلیل حدوث العالم یا دلیل د حدوث د عالم ته بقوله پدی قل خپل سرا اذ هو یعنی زکه چې د عالم اعیان او اعراض دی
او عیان او عرض دا دو جزء د عالم دی او اعتبار په قدم او حدوث د شي کې اجزاء دا غتي نو دا دواړه جزء د عالم حادث نو عالم حادث شو لانه زکدا عالم بخالی نوی ان قام بذاته کشرت قائم بذاته وی فعين دغت عين وي وإن لو كان قائم بذاته نوي قائم بالغير وي فعرض نغيت عرض وي لك طوروال سپنوال راوالا وكل منهما هر يواحد د عينو د عرضنا حادثو الک څنګه حادثو بما در توختي ول چې امام نمخ کې سجده ملګوا لما سنبينو ان شاء الله د اغه وجنا چې ډیر زر دي چې موږ به درته بیان کو چې عین ول حادث ته او عرض ول حادث ته او کته وی چې تخو بیان کې شارحه د متن ول بیان لک ویجدا کتاب ډیر مختصر او دا مختصر کتاب د دلایل گنجائش نه لري او دا مقصود دی په مسائل باندې دون دلایل دی کې صرف مسائل دي دلایل نشته دلایل متن ولا نه دی ویلي زبې ورته وایما پوه نه شوي نبي په اعتراض راغلی چې یار والله جی بسړې دا اوس دی ویل چې دی اشاره او ک دلیل د حدوث د عالم ته دینه غپته لګي چې आवाज مسائل نه دي په کې دلایل مو دلایل ته اشاره کوي والله مړه عجیب خبره کی د دې موحشی په اعتراض کړي خد یار لسمو ګوره دیار لسما هاذا یکذبه دا د خبره تکذیب کوي هغه مخ کې تاول چیز هو عیان او عرض او اوس چې دا کتاب کې دلیل نشته دي او مخ کې دی ویل چې هغه عیان او عرض دلیل ته اشاره ده الا ان يجعل القصد ادعائيا چې دې دلته قصد ادعایو ګرځوخه لإلحاق النادر بالمعدوم سمانا چرته لګ لګ ذکر د دلیل ویل دي او نور دلیل کتاب کې نه وای نو دا قصد د دعوه شو ادعای شو دا نو چې هغه لګ لګ دلیل وای هغه نادر دي او نادر کل معدوم دي او معدوم څوک نشمیري نو ځکه مو وی چې د کتاب کې دلیل نه وای مسائل بیان دا جواب بده د سیټ نو پښتو باندې پوښوي کنه او یادا یا دا اضافیو ګرځوا په اعتبار د دلایلو زمخ کې براشي دی باندې غپ لګوس مودي باندې سبب بیا یو ځل تاویګو ها سره بلدوم بیا ورته ګوري ها وکل منهما هر واحد د عین او د عرضنا حدیث تلما سنبین ان شاء الله تعالی دا تنه پاتې دا ور سره توای پته لګي کې بیا دی وفات شوی و دا نوې بیان کړي نو ان شاء الله ویل پکاري کړه ولم يتعرض له المصنف او تعرض انکو مصدق تا دغه دلیل د حدوث تا چا مصنف ماتن رحمه الله لاندې ناکید لیکلی دی هغه دلیل د حدوث تا ځکه کلام فيه په دې دلیل د حدوث کې طویل بلوغدو لأن الكلام فيه طويل لکه کلام په دغه دلیل د حدوث کې بلوغدو لا یلیکو نخیدو په دې مختصر متن سره کیف او څنګه بخیدلې وي او هو دا مختصر متن مقصور دی کو تاکړې شوی دی سره په بیان د مسایلو کې دون دلایل دلایل پکې نشته سره مسایل دي نبی هغه اعتراض پر راغلی او کوم اعتراض چې تا خو وختي ویل کنه چې د دې آیان او عرض کې اشاره او کغه دلیل د حدوث ته چاته د عالم ته او سوي چې دلایل پکې نشته نو دلیل پکې د عیان او عرض دا دلیل نو څه ویجی هغه سو وایا هغه د سو چې قصد دلایل د نه دی کړي قصد دی وایا ادعای والا پدی معنا چې دا کوم زی دلیل دی ویلې دی نو هغه نادر دی او نادر کل معدومی نو ځکه ما ویل چې نشته پکې نور خو زستړې شم وایو کنه فل آیان نو هر چې آیان دی آیان ستوي و سبب وره کنه چې ستوي ان شاء الله بس ته وصلی الله